نو قریش له کوم دی الله پاک یو کوم دی دا خصوصیت ورکړي دی چې ټول نه اول دی په نبی عليه السلام باندې ایمان وروړو او لس کال دی چې کوم دی د الله عبادت وکړو یعنی بعد کې خلق مسلمانان چې اول عبادت د الله دی کړی دی او لس کال مسلسل کړی دی دیم خصوصیت ول الله پاک دا ورکړي دی چې کله اصحاب فیل راغه او په کعبه شریفه باندې اٹیک کول او کعبه شریفه روانوله او الله پاک چې کوم دی د دې مدد او نصرت کو فرمایلو د دې مدد یو اگر چې دا مشرکانو په کې باج خلقا دریم دا چې الله پاک د دې په اړه کې پوره سوره قریش نازل کړي دي لإله فی قریش قران کې داسې یو سورتونه بعضی هم شته لکه په یو آیات کې یو مضمون وي په بل آیات کې بل مضمون وي په یو آیات کې د یو سړي په اړه خبر وي په بل آیات کې بل سړي په اړه خبر وي یو آیات کې یو مسله بل آیات کې بل مسله ولیکن سوره قریش دا یو مضمون دی ټول او دا ټول مضمون د قریش په اړه کې دی نو دا پوره سورۃ الله پاک د قریش په اړه کې نازل کړي دي سلورم ترجیح ولا خصوصیت ولا الله پاک دا ور کړو چې نبی عليه السلام د دې د خاندان او په دنیا کې هم یو غر سړی وی کله خلق او وزیر اعظم زما د خاندان دی او زما فلان کې دی او زما ډنګلې دی دا فلان کې کرکټر چې کوم دی دا خو زما د تور زی دی نن چې کوم د استرالیا کې لګیا دی انډیا کې لګیا دی کرکټ کوي او زما خپل خلق فخر محسوسوي نو الله پاک نبی علیہ السلام د قریش د خاندان نه وګرځولو دا د قریش د پاره ډېر لوی د فخر خبره ده پنځم دا چې الله پاک خلافت د دین روان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دنیا نه تشریف یوړو کنه جی نو انصار او قریش په دې بحث شو چې یو ول چې خلیفہ به زمون نه بل وی خلیفہ به زمون نه حضرت ابوبکر حضرت عمر ناشتي چې کله ورته پته ولګی چې انصار لګیای دا بحث او مباحثه شروع کړې دي نبی سلام نه پس ممکن یو سو خلیفہ منتخب کیږي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لاړو د حجرې ته ادرې دو انصار کې د مدینه چې کوم خلکو او وی فرمایل د نبی سلام حدیث شریف وتورلو چې نبی سلام فرمایلی دي چې زمانہ پس په خلافت زما په خاندان کې چلی په قریشو کې بچلی لہذا بیا حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت امیر معاویہ حضرت حسن تر دې پورې یزید او د یزید چې کوم اولاد ترسو پورې بنو امیہ خلافت دا ټول قریش دا د قریش یو شاخ بنو امیہ بیا وغیرہ وغیرہ نو خلافت او بادشاہت او حکمرانی دا په قریش کو ډیر وخت روانه و شپږم ولا پنځم ولا الله پاک دا چې کوم دی یو خصوصیت ورکو چې خلافت په دې کې شروع خلک دا د شاهي خاندان نه دی د تعلق شاهي خاندان سره دی ولا هیڅ هم نه وي خو شاهي خاندان سره تعلق وي خلق اسم عزت کوي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاندان کې چې کوم د نبوت او خلافت روانو او د قریش د بار د فخر خبره و شپږم دا چې د بیت الله نگرانی دا الله پاک د قریش په ذمہ لګولې او قریش بقوله ده بیت الله شریف ته بچکلا خلق په خوا داسې د لری لرجینو په قافلو په شکلونو کې راتلو بیت الله شریف ته حج د پاره دغه د خدمت به د پاره به قریش په خپل ولاړو ای د پاره به د روټي تنظیم او ای د پاره به د خوراک کاک تنظیم دا ټول چې کوم دی د قریش ذمہ داری وا او دا به د قریش د پاره د فخر او د اعزاز خبره وا او اول خصوصیت دا چې حجان او تبع زمزم ورکول د قریش په لاس ورته دا به ډېر لوی خصوصیت او فخر محسوسیدو په هغه وخت کې چې دا به د قریش په لاس باندې کوم دی ملمنو ته ملاوي دو